د یو باچا او د یو نی ډیر کلوز تعلقاتو چې ډیره پخه دوستانه و د نی به سهار وختي ټوله ورځ به د باچا په محل کې تروله باچا سره په تخت باندې ناستو ډیر د څنګ یارانو جي یو ورځ د نی د باچا له وویل چې زه خو هسې ټوله ورځ تا سره ناست یم خو دا تا چې کوم خاص وزیر ساتلی دی دا وزیر د نوکرۍ نه چوټي کوه ما د په ځای ځان سره ولګوه نو هسې یم تا سره ټوله ورځ ناست یم نو زه یو وزارت په مراله راکړي جي باچا وله په خندا شوی دی او باچا وله وی صحیح د تاله به زه وزارت درکم خو تا نه به زه یو امتحان اخلم جي دا ویډیو لږ وګورئ زموږ دپاره پکې لږ یو عبرت هم دی یو سبق پکې هم دی او مخکې ملګرو سره یې هم شریکه کوي جي نه چې کوم دی باچا سره ناستو ګپې شپې لګولې جي باچا له ویښته هم سمولو په ویښتو کې وله لګیو جي او دغه ټایم یې وله وي چې ما وزارت راکړه راته چې کوم خاص وزیر ساتلی دی هسې هم در سره ټوله ورځ په محل کې ناست یم ګپې شپې لګو خو دا وزارت له راکړه او دا تا چې کوم خاص وزیر ساتلی دی چوټي کوه ده په ځای ما له وزارت راکړه باچا وله وي صحیح د وزارت په دله درکم خو یو امتحان به درنه اخلم که چېرې هغې کې پاس شوې نو هغې نه پس په تا ځان سره وزیر واخلم جي نه ولوي صحیح ده چې کوم امتحان اخلي زه تیار یم و باچا ولوي چې داسې چلو که لاړ شه زموږ چې دا کومه بندرګاه زموږ د دربار سره خوا کې چې دا کومه بندرګاه دې ته لاړ شه وګوره چې کوم بحري جهاز راغلی دی دې چې تللی دی دا نه چې تللی دی ده چې کتلی دی نو وایي او بحري جهاز خو راغلی دی او ولاړ دی واپس راغلی باچا ولوي ته لاړ شه تپوس وکړه چې دا کوم ملک نه راغلی دی دی بیا تللی دی د باچا په خوله باندې معلومات یې کړی بیا راغلی باچا له وایي چې د ایټلي نه راغلی دی جي باچا ولوي چې ایټلي نه خو راغلی خو معلومات یې وکړه څه مقصد د پاره راغلی دی دی بیا تللی هلته معلومات کړی واپس راغلی باچا له وی چې دی خو د تجارت په غرض باندې راغلی دی او دلته تجارت دپاره راغلی دی باچا ولوي چې تجارت دپاره راغلی خو څه مطلب څه بزنس دپاره څه مال دی ورسره څه مال یې دلته راوړی دی دی بیا تللی دی بیا بندرګاه له تللی بیا واپس راغلی باچا له وایي چې د سره خو د خوراک سامان دی کپړه ده ورسره او نور ورسره هم سامانونه شته دی جي نو چې دغه ټایم ټوله ورځ تېره شوه کله یو پسې ځي باچا وله وایي دا تپوس وکړه دی لاړ شي هلته تپوس وکړي بیا راشي په دې کې ټوله ورځ تېره شي ماښام شي جي ماښام دی باچا سره په تخت باندې ناست دی ګپې شپې لګوي دی کې هغه وزیر راشي چې کوم وزیر نانی وله وایي چې دا وزیر لرې کوه ده په ځای ما ځان سره وزیر واخله هغه وزیر راشي نو د ده په مخ کې د دې نی په مخ کې باچا هغه وزیر له وایي چې وزیره نن خو زموږ په دې بندرګاه باندې یو جهاز راغلی دی د دې باره کې معلومات وکړه وزیر وله وایي چې ما خو الریډي معلومات کړی دی جي دا جهاز چې کوم دی راغلی دی د ایټلي نه زموږ بندرګاه د ایټلي نه راغلی دی او د ځان سره څه پراډکټس راوړي دي او هغه پراډکټس په دلته زموږ په بندرګاه باندې څلور ورځې تېروي او د ډرایور نوم وله هم یادو د ډرایور فلانی نوم دی د کوم بندرګاه چې دا کوم جهاز راغلی دی د ډرایور نوم وله هم وزیر ایښتلی دی څلور ورځې به زموږ په بندرګاه باندې تېروي دلته زموږ چې کوم خلک دي دی نه به سوداګانې موداګانې اخلي زموږ بندرګاه نه پس به بیا ځي ایران ته او ایران نه پس به بیا واپس ځي خپل ایټلي له هغه وله په یو ساه باندې مکمل معلومات ورکړی دی جي په هغه وزیر نو باچا هغه نه له وکتل داسې نه یې واپس بس خپله ګومنځ او کینچي راویشته او باچا له په ویښتو کې لګیا شو چې باچا سلامت ویښته درله غټ پرېږدم که واړې درله کټ کړم د خبرې مقصد مې دا دی چې کم کار له الله پاک کم انسان پیدا کړی بس هغه هغه سره ښایي لکه اوس نه یو نو دله بس الله پاک نیتوب ورکړی دی لکه دوست د وزارتي نه شوه کولی د دومره تعلیم نو دله الله پاک دومره پوهه نه ورکړې چې څومره پوهه د هغه وزیر وه چې هغه کم وزارت کولو باچا چې هغه په وزارت باندې ساتلی نو هغه کې به ټیلنټ و جي نو مونږ هم اکثره دغه رنګ کوو د بل چا کار کې کار لرو لګیا یو د بل چا په کارونو کې ګوتې وهو خپل چې زمونږ کم کار یاره له راځي نه او د نورو په کارونو کې ګوتې وهو لګیا یو جي نو په دې ویډیو کې زمونږ دپاره دا یو سبق د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ والسلام